والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائے: ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ. پټول ورځ کې غوره ورځ د جمعې. پټول ورځ کې غوره ورځ د جمعې. او پټول منځونو کې غوره منځ د جمعې د سحر منځ چې کله با جماعت ادا شي. د جمعې سحر منځ او با جماعت ادا شي. دا پټول منځونو کې غوره دی لکه نن د سحر منځ. او پټول ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده. ولې د جمعې ورځ غوره ده؟ فيه خلق آدم. د جمعې په ورځ کې څلور کارونه دي ډېر اهم. دوه شوي دي او دوه به کېږي. فيه خلق آدم، په دې ورځ آدم علیه السلام پیدا شوی. وفيه قبض، او په دې باندې آدم علیه السلام په دې ورځ وفات شوی. د آدم علیه السلام پیدایش هم د جمعې په ورځ شوی دی او د آدم علیه السلام وفات هم د جمعې په ورځ شوی دی چې زمونږ د ټولو بابا آدم علیه السلام. وفيه النفخه، او کله چې د نظام دورانېدو شپېلۍ پوکل شي نو دا به ورځ د جمعې. دا نظام چې ټول ورانېږي نو نفخه به د جمعې په ورځ. نفخه اوله چې ورته وایي چې دا ټول نظام به ورانېږي. دغه شپېلۍ چې وخل شي نو دا به ورځ د جمعې. مونږ ټول جمعې ته خوشحالېږو، دا د چوټۍ ورځ ده، دا د چکر ورځ ده، دا د آرام ورځ ده. دا د چکر ورځ نه ده، دا هغه درنه ورځ ده چې نظام به په دې ورځ ټول ورانېږي. دا غرونه او لوړې جوور ټول به ختمېږي. وفيه الصاعقه، په دې ورځ باندې به په خلقو باندې بېهوشي راځي. شپېلۍ به هم په دې ورځ وال شي او بیا به د شپېلۍ نه پس چې بېهوشي راځي هغه به هم دا ورځ. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې. څه به پکې کوو چې دومره قیمتي ورځ ده او دومره ټولو ورځو کې غوره ورځ ده، نو موږ به دې ورځ باندې څه کوو؟ په دې ورځ به کم عمل ډېر کوو چې داسې قیمتي ورځ ده. دا د چکر ورځ نه ده، دا د منځونو د قضا کولو ورځ نه ده. ای معنی دا ده چې دا معنی نه ده چې چوټي ده جو زما سحر د مانځم چوټي ده. اکثر چې د خلقو نه پاتې کېږي د جمعې د سحر منځ نه پاتې کېږي. اکثر د جمعې د سحر منځ نه پاتې کېږي.
او په ټولو منځونو کې غوره منځ چې دی هغه د جمعې د سحر منځ دی چې کله دا با جماعت ادا شي او موږ نه اکثر دا پاتې په دې ورځ به څه کوو فاکثروا علی من الصلاة نبی علیہ السلام فرمایي په دې ورځ په ما باندې درود شریف ډیر وایي خپل نبی علیہ السلام فرمایي فاکثروا علی من الصلاة ډیر وایي په ما باندې درود شریف د جمعې ولې درود په ما ډیر وایي فإن صلاتکم معروضة علی ای زما امتیانو ستاسو درود په ما باندې پیش کیږي د ځمکه کې ملائک مقرر دي هغه ستاسو درود ما باندې پیش کی او ما ته را رسی صحیح حدیث ته څوک درود وای دی ځای کې بل ځای کې نو ملائک د دې ځای نه درود وړي امام الانبیاء باندې پیش کی نو فإن صلاتکم معروضة علی د جمعې په ورځ په ما درود شریف ډیر وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای څوک چې د جمعې په ورځ سورۃ الکهف تلاوت لسم پارہ کی شروع کیږي الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا دغه زین شروع کیږي څوک چې د جمعې په ورځ سورہ کهف اولولی نو د یوی جمعې نواله د بلی جمعې پورې بد د مخې ته یو نور ورنا د یوی جمعې نواله د بلی جمعې پورې نبی علیہ السلام فرمای د مخې ته به یو نور یو د مخې ته به یو ورنا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل من حفظ 10 آیات من اول سورة الکهف سوک چې یاد کی 10 آیاتونه د سورہ کهف اولنی 10 آیاتونه سوک یاد کی من حفظ 10 آیات من اول سورة الکهف سوک چې د سورہ کهف اولنی 10 آیاتونه یاد کی عصم من فتنة الدجال دا سړی به د دجال د فتنې نه محفوظ غټه فتنه چې د فتنو کې هغه د دجال ځکه هر پیغمبر د دجال د فتنې نه پناه غوښتلې ده نو څوک چې دا 10 آیاتونه په یاد کې ولولي دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي وړې فتنې خوړو پکې حساب نه دي کرونا دی بلدا او بلدا د دجال د فتنې نه به محفوظ دي چې د دومره غټي فتنې نه الله حفاظت کوي نو وړې فتنې خو پکې اډو حساب نه دي دا چې څوک د سورہ کهف اولنی 10 آیاتونه په یاد کې او بیا د اغي تلاوت کوي جمعې په ورځ د سورہ کهف اهتمام کوي د درود شریف اهتمام کوي وایدا هغه ورځ د چې په دې به دا نظام ورانیږي دا نظام چې ورانیږي نو دا به دا ورځ د جمعې وي په دې ورځ باندې د دې اهتمام ډېر هر ټیم آخرت له تیاری نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اذا مات ابن آدم کله چې سړی وفات شي انقطع عمله د عمل ختم سوک چې وفات شو روجی ختمی منځونه ختم دیوس نور عمل نشي کوله الا من ثلاثن 3 سيزونه داسې دي چې هغه به د مرګ نه پس هم بنده ته د هغې اجر میلاوي نور عمل ختم شو الا من ثلاثن 3 سيزونه 3 کارونه داسې دي که چا په ژوند کړي د مرګ نه پس په د هغې اجر میلاویږي صدقه جاریه یو صدقه جاریه ده په خپل ژوند باندې کوی کنسته دی مدرسې جوړه کړې ده لارې جوړه کړې ده جنازګۍ جوړه کړې ده یو صدقه جاریه کړې ده په خپل ژوند باندې دا بدته د مرګ نه پس رسی ویم
او علم ينتفع به اغا علم چې اغا نفمن علم نافع نفس علم نه اغا علم چې اغا بند کړي او بیا خور کړي دنیا کې بلا شاګردان وي دې بمړی او د دې اجر بدت میلاوي ها امام بخاری رحمت الله علیه نه د وفات نمخ کې چاته پوسو کو وی حضرت شاگردان دی سودی عالم دی توای وی شاگردان دی سودی وی چې مخامخ می ورته بخاری شریف ویلې ده نه د هغې تعداد 90,000 دی چې په قبر کې دفن کو د 90,000 شاگردانو استازي په قبر کې دام د یوې مور بچیو او علم ينتفع به اغه علم چې پاغي سره د نفع ورکړي خلق ته نو سبا بدی نه یو د دې اجر برسي دریم او ولد صالح يدعو له چې نیک بچي سړی پری دی او هغه د پاره دعاګانې کوي دام د آخرت لویه ذخیره ده لویه ګټه ده او ولد صالح يدعو له چې نیک بچي پرې خو دی او هغه نیک بچي مور او پلار له دعاګانې دا د آخرت لویه ذخیره ده چې سړی داسې یو نیک حافظ بچي پریدي عالم بچي پریدي قرآن ویونکي بچي پریدي چې هغه د قرآن تلاوت کوي خپلو والدینو ته دعا کوي دا د آخرت ډېره لویه ذخیره ده چې سړی داسې اولاد دا مو وایي چې دا بچی دی او غټ بشي او خبره ختمه نه دا بچی ستا د آخرت لویه ذخیره جوړېدلی شي لویه ذخیره لکه تاسو ته مو وي امام بخاری رحمت الله علیه 90,000 شاگردان پرې د 90,000 شاگردانو استاز دم د یوې مور بچی قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه څومره لوی سړی و دم د یوې مور بچی و چې کله د جنازې ټیم راغی یوې جنازه به څوک کوي کم عالم به د جنازه هغه وصیت لیکلی وی زما جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې 3 شرایط موجود یو چې په زندګۍ کې تی زنا نشي دویم چې د مازیګر سنت تی نه پاتې شي د مازیګر سنت ها مونږ د جمعې هغه نه کوو تاسو وایئ چې په مازیګر کې به کوم لا سنت د مازیګر د مانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت موکده نه دي او 4 رکعاته د مازیګر د مانځه نه مخکې چې دا تی نه پاتې شوي او په ژوند کې چې د پوهې شوي نو تکبیر تحریمه تی نه پوه شوي زما جنازه به وي هغه سړی دام د یوې مور بچی او دام یوې مور تیار کړی دی چې کله مور مدرسې ته ولېږه وی ورشه د استاز نه سبق شروع دی چې په اوله ورځ لاړه او سبق شروع کو استاز ورته وی د اولی سپارې نه به حفظ کو دی استاز ته وی دا خو ما ته په یاد یاد هغه ورته په یاد و استاز ورته وی 2 مینه به شروع کو هغه ورته په یاد وورول استاز وی د 3 مینه به حفظ شروع کو هغه هم په یاد وورول استاز وی 4 مینه به حفظ شروع کو هغه ورته په یاد وورول دا په اوله ورځ مدرسې ته راغلی 5 شپږم اوم اتم نخم لسم 14 سپاری قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه خپل استاد ته په اول ورځ په یاد وو دا ماته یاد دي ماته په لسمې پاری نه حفظ شروع استاد ورته وی دا 14 سپاری دي چا نه یادې کړي وی دا مې کور کې د خپلې مور نه یادې کړي دي وی ورشه دا 14 سپاری چې د چا نه یادې کړي دا 16 د هغه نه یادې کړه تا ته د بل استاد ضرورت نشته تاله دقه استاد کور کې کافی دی چې ستا مور ده حفظ د مور سره وکه بیا به راشي هغه ورته وی حضرت زما مور ته 14 یادې وي نو زما مور ته 14 یادې دي ځکه ما ته 14 یادې دي اپله زما مور ته نه وي یادې دیتی نه تپوس کی وی تا دی مور نه دا سبق څنګه 14 سپاری یاد کړي دي ته به مور سبق تکې نه ولې
نه حضرت زه به د مور په غیږ کې وم او زما مور به د قرآن تلاوت ما چې به پی خواړه نو مور به مې د قرآن تلاوت زه چې به زنګو کې زنګېدلم زما مور به د قرآن تلاوت زه چې به وده کېدم زه به په تلاوت وده کېدم زه چې به راویښېدم زه به په تلاوت راویښېدلمه ورته وایي دا 14 سپارې ما د خپلې مور نه په غیږ کې یادي کړي دا ما د مور په غیږ کې یادي کړي دي ما ته د 14 نه اپله حفظ شروع کا رب العالمین تینا قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه جوړ کو خاوی جنازه به مې هغه سړی کوي چې د پوی شوی دی او تکبیر اولا نه تکبیر تحریمت نه په ژوند کې نه پاتې شوی هغه سړی به زما د جنازې مونځ پړاوي داسې اولاد خلکو پرېښودو ولد او ولد صالح يدعو له نیک بچی چې مور او پلار پریدي او هغه د مرګ نه پس مور ته پلار ته دعاګانې کوي قاسم نانوتوي رحمت الله علیه د دارالعلوم دیوبند محتمم د بچی قرآن یاد کو محمد احمد نمود نو قاسم نانوتوي رحمت الله علیه ډیر غټ پروګرام وو خلق روبلو چې کله پروګرام ختم شو نو بچی ته وی بچیا زتا نن ولیدم چې زه نن ډیر خوشحاله زه هم د دې نه بله غټه خوشحالي نه چې الله د چا بچی حافظ یی بچی عالم کې او مورې په سر دا پګړۍ وي بس د دې نه بله ما ته غټه خوشحالي نه ښکاري زه نن ډیر خوشحاله وم چې ته الله د قرآن حافظ خپل بچی ته څه وایي بچی ته وایي بچیا زما به یوه خبره نه یېری ښه څه وی چې کله زه وفات شم او بچیا کلم د قرآن کریم تلاوت کوي نو بچیا ما به په دعا کې زه به نه یم دا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه خپل بچی ته وایي ښه چې د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ایښی دی هغه بچی ته وایي بچیا چې مړ شمه نو تلاوت پکې او ما ته به دعا کوي تلاوت پکې او ما ته به دعا کوي نو داسې یو بچی پکار دی لارانو میندو داسې یو بچی پکار دی چې پتا تبی کی دی او پتا د خور سلې انبار شي او دې دلته د قرآن تلاوت کې او خپل بابا ته دعا وکړي څو ځایونه داسې دي چې هلته دعاګانې قبلیږي ښه سړی کعبه ویني باران وریږي جنگ ګرم شي میدان جهاد ته تللی وي د اذان او د اقامت په منځ کې دعا قبلیږي اذان وشي او اقامت لا نه شوي امام چې جمعې له راوځي او فارغ شوی نه دغې پورې په دې ټیم کې هم دعا قبلیږي جمعې په ورځ هم یو ساعت دی چې د چا دعا ورسره موافقه شوه نو قبوله شوه د هغې کې یو ساعت دام دی چې کله سړی قرآن ختم کړي په دغه ټیم کې د دعا مستجابه ده د دې بچي دعا الله قبلی ښه چې سړی د اول نه قرآن روالي او په والناس ولګي د دعا به قبلیږي او که به نه قبلیږي چې سړي ځان له داسې یو بچی پرېښودی وي بچیا مورې داسې یو بچی دله نه دی پکار پلاره داسې یو بچی نه دی پکار چې ته خپل بچي ته ووایې بچیا چې کله زه مړ شمه ته د قرآن حافظې ما په تا ډېرې پیسې لګولي دي ما تا دپاره ډېرې سوکړې برداشت کړي دي بچیا چې کله زه مړ یمه او ته تراوو کې قرآن واورئ بچیا په مصله به ولاړې یو خو عام د قرآن تلاوت بل چې سړی روجی او په روجه کې په تراوو کې او په ولاړې او په مانځه کې قرآن واورئ اکبر دغې حافظ دعا نو چې دا مور ورته وایي بچیا چې ته کله تراوو کې قرآن واورئ حافظ قرآن له خلکو اوبه راوړي شوف کوي یو ورته وایي په ما شوف که بیمار یم یو ورته را دې خوا شي په ما شوف کا دا خلک وایي د ټول قرآن ختم کړی دی دی چې اوس شوف کوي یا په اوبو کوي دا به ډېر برکتي شوفي مور ورته وایي بچیا چې کله تراوو کې قرآن ختم کې زه مړومه بچیا په اکه ټیم کې به لاس اوچت کې او ما ته به پټه پټه دعا وکړي چې زما مور وفات ته په مې قرآن یاد کړی دی زما پلارو په مې قرآن یاد کړی دی نو ولد صالح يدعو له
چې نیک بچی سړی پرېښودی وي او هغه مور او پلار له دعاګانې غواړي هغه دته دعا کوي دا د آخرت